ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله خالق العلي العظيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. حمد ثناء فاخر رجاله الله جل جلاله عما نواله दुनिया कायनात का जिस्म वक्त हालात यो तरतीब और तुम्हारा सब करे हो दुनिया और स्वर्ग का दाश अल्लाह जल जलालुहु और महशर का आराम मौजूद जल जलालुहु साहब दा كل कायनात तलबी जाने कला अगर जाने दा सिर्फ ده یو انسان الله جل جلاله پیدا یو داسې عظیم انسان یو داسې هستی د هغه الله جل جلاله دا دواړه ځانو ته مخصوص وګرځول دواړه جهانونه الله جل جلاله دا انسان له پیدا کړ. پیغمبر علیه السلام فرمایي لولاك لما خلق الأخلاق جل جلاله ذات وما توي ربي كريم ذات وما توي فما تنه پیدا کړی دا جهانونو دا رب کائنات تباکار شجرات انس جن څومره مخلوق د کائنات جل جلاله تخلیق کړی یو شی نه نور کړه ټول ما سره پیدا کړی ما سره وس دا میاس شروانه ده نن د سپای د میاس میسم روانه په شو کې رومبي کو چې په عربي کې د پیغمبر علیه السلام د ولادت میاس سوال بعربي کې ربيع الاول ورته د ربيع الاول په لومړي خور په 12 باندې د پیغمبر علیه السلام پیدایش دنیا ته راتګ په دغه ورځو کې د شپږ سره اوس په اوله راتګ څه مشهور الله جل جلاله جسم کے نبی علیہ السلام والسلام اللہ کو پمے چیر بھی کریم ذات
اول شيء چې پیدا کړ الله هو فرمایي اے زما خوش پیغمبر اول خلق من نوري اول خلق الله من نور اول الله تعالى كم شيء پیدا کړ اسمان پیدا کړ بیا ستاره ربات بیا مشطول کائنات ما عرش اسماننا ذکری روح زمین انسانان جنات حیوانات نباتات شجرات ورز محشر دا دنیا ټول الله تعالی فرمایي باندې سره نور پیدا کړ ډېر غټ تفصیلونه راغلي د نور مبارک دا مو بیان کړل الله سره نن هذا النور بحث لدى الغوكس پیغمبر عليه الصلاة والسلام نور على طلاق طول كائنات تفرق الله بهذا النور جل جلاله العرش لنا هل تفرود جسد الله جل جلاله تخليق بإنسانيات شروع جسد إنسانات پیدا کو بيدا نور واقع اولا پیدا في ادم على نبينا عليه الصلاه والسلام دا نور على ادم عليه الصلاه والسلام په تدریج کو بیا دا نور على ادریس عليه الصلاه والسلام شیس عليه الصلاه والسلام عيسى عليه السلام موسى عليه السلام سوکا سوکا بیا ابراهيم عليه الصلاه والسلام د ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام بعد اولاد کرام لا لا اخري د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو نکړي چې عبد المناف نومېږي د عبد المناف او مخ او تنګي دا ورنور راغلی د عبد المناف څلور زویان ول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څلور نکاحونه د نن شروع شي عبد الشمس هاشم عبد المطلب اور بل ابو نوفل سلور کسان پر سلور کے ہاشم بنا بیا محمود ابو المناف زخرال و ہاشم تنجد بیا ہاشم تنجد زخرال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاص نکر جو تنزیو پر رتبہ کی پلار و پلار باغ نکر دا عبد المطلب و تنجد عبد المطلب د ټول قریش د هاشم خاندان د ټول غټ سردار دی د کعبه شریف متصرف متولد دی ولې د کعبه شریف چې کوم څه خاص ساتلی هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نکول عبد المطلب نیول د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه نکاح عبد المطلب یو ورځ دعوت وکړي مړی وکړ ټول قوم راوړل ټول عرب راوړل عرب قومو دے بنی عشم بنی پلانا ہے کفتہ قومو میں گئے اور صلی اللہ علیہ لئے عبد المطلب دا تعبیر شرف چننسی دا کوئی دا وچنا ہو دا زمزم بوبر پدی کوئی کی دننا دا خزانہ پر دنش پر روح زمین کی دا رکھا خزانہ پر بلچی عبد المطلب دا اعلان کی دا عرب کرنا کچیری اللہ جل جلالہ دا خزانہ وما پلاس راکر دا خزانہ ما وکسر ما دول زویان بدول زویان کم زویان ما خرس یا قبض خیرات عقبض اللہ پلیاری کو وقف کو فخوابا اولادون وقف کلو لنن زویانا بیاد اللہ تعبیر شکجان جیسا طول عمر یا فقابا شرک کرو طول عمر ببيت المقدس کی بیت کرو بلکار بے نہ کولے تعظیم بے اللہ پلیاری کو وقف رسول نو نبی نو صرف یو اللہ من کدرے بیت اللہ شرک من کدرے الله وی دا الله ذات صفات ول عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مذهب هغه چې حق ولې ثابت ولې عبد المطلب په دې غار کې د زړه په یوه کاشي
شروع کې حتی کې الله جل جلاله وکړه دا د زمزم په اوبو کې دا خزانه ورته پیدا چې خزانه یې پیدا کړه په خزانه کې دومره قیمتي کتابونه لیکلي وو دومره قیمتي سامانونه کې راوختل چې عبدالمطلب دومره مالدار شو چې د زمزم کوی یې بېرته په خپله ښایسته جوړ کړ د کعبې شریف یې دوباره بېرته په خپله ښایسته جوړ کړې ولاړې هغه دروازې او هغه شان یې ټوټل په خپلو تکشېدل بیا یې دغه نجومیان چې کوم هغه ټیک لولي پوهان ول هغه یې راووتل چې ما خدا د الله تعالی سره یو وعده کړې که چیرې الله رب کریم ذات دغه شی ما ته راوښلی دا خزانه ما ته راسره راوړل زه په خپل اولادو په ټولو ځایانو کې وزې به د الله ولیات وقف کوم نجومیانو ټول خامخا مې وقف کړی ټول لیکلي وعده دې کړې ده راسه نومونه ولیکه په کاغذانو باندې بیا پچه به وشي په دې خبره خو اندازې به په دې خبره وشي چې کوم نوم د کوم زوی ووختلی هغه زوی به د الله په لارې کې وقف کړی هم به الله په لارې کې بوت کړی نو دوی نوم هغه د پیغمبر علیه السلام د پلار نوم وکړي چې هغه عبدالله نوم د عبدالمطلب په تندي د خزانو هغه د عبدالله په تندي کې پروت د عبدالله دومره ښایسته و چې په ټوله خاندان باندې ګران په ټوله خاندان باندې ګران چې ځکه نوم د عبدالله وکړي نو ټول قوم پریشان ټول خپلوان قریبان پریشان چې عبدالله ډېر ښایسته هلک او ډېر کم عمر هلک او ډېر زبردست ځوان هلک دی باید چې دا هلک په دغه کوم لارې کې لاړ شي ډېر سوالونه وزاره یې وکړې عبدالمطلب بېرته نجومیان راوغوښتل چې راوغوښتل ورته ویې چې زما زوی خو نه زما قریبان پرېږدي نه زما قوم پرېږدي بله لاره وشواسه چې هغه لاره زه اختیار کړم دا زما زوی ازاد شه الله د لارې د قربانۍ څخه دی ازاد بیا نجومیانو ټول سل اوښان حلال یې حلال کړل پخوا داسې صدقې او خیراتونه نه وه لکه دا زموږ خلک چې ریاکاري څخه ډک دي له نامه څخه ډک دي له بدنیتۍ څخه ډک دي پخوا به چا صدقه کوله هغه پر میدان باندې به کښېږدلې دغه غږ مې وکړ چې دا ما د الله د لیار لپاره وقف کړی د اسمان خوا به رڼا راغله هغه شی به وسوځول بیا به خلکو ته یقین شو دا د الله په لیار کې صحیح وقف شو صحیح معلوم موږ ته پیغمبر علیه السلام وویل پر موږ پرده دا شی راچولی ده ګور یو د پیغمبر علیه السلام وویل دوه شیان پر موږ باندې داسې شیان چې یو د پیغمبر علیه السلام پر لرویه پر ټوله قوم باندې یو دم باندې عذاب نشته خو د نورو انبیاء کرام په امت کې به یو څو امتیان یو څو کسانو به جناوې کولې عبادت به کولې جبرائیل امین والي ټوله قوم په یو ځای کې پورته کړي تر اسمانه بېرته راووتل نور قومونه ول سودې کوي په نام ټول کمې کوله بدعات یې کوي کفر شرک کولې الله جل جلاله د وینې عذاب ورباندې راوستل د چونګوښو عذاب ورباندې راوستل نور مرضونه ورباندې راوستل قسم عذابونه ورباندې راوستل په بني اسرائیل باندې الله جل جلاله دا غرونه داسې ورباندې راپورته کړل دا غرونه نه دي راوستل چې ولا دا غرونه پر انسانان داسې راپورته شول دومره ته 50 زیاته مځکه وه بیا انسان دی بیا بالا غر داسې ورباندې ولاړ دغه بني اسرائیل قوم بیا په الله استغفار وکړل بیا الله تعالی بېرته غرونه ورپورته دا پیغمبر علیه السلام پر امت باندې صرف د پیغمبر علیه السلام له رویه دا برکت دی چې پر ټول امت به یو عذاب نشته چې کوم انسان څومره په ګناه کې مبتلا وي پر هغه انسان باندې دغه عذاب الله تعالی قهر غضب راځي چې کوم انسان سود بدعت کوي کفر کوي شرک کوي کوم انسان د الله د احکامات خیال نه ساتي هغه انسان پریشان هم له اولادو تنګ هم له ماله تنګ هم دی له ژوند تنګ هم دی حتی کې فراحت د سکون لپاره چې کوم اسباب الله جل جلاله دنیا ته راوړي هغه اسباب له وجې خدای انسان ته اسباب د دغه شی له وجې الله انسان ته او بل د پیغمبر علیه السلام وروي صله رحم کول شفقت کول دا زموږ د اسلام مین
اصل رکن دی غریب په مالدار په غریب کې مصر په کسر کې مصر په شذو باندې کې پښنیان په بنا باندې کې مسلمان المسلم من اخو المسلم مسلمان په مسی بسر کې انسان مسی انسان پر حیوان باندې کوي اصلي نه وي چې مسلمان پر مسلمان شفقت کوي شفقت مهرباني پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي وای مسلمان یو مؤمن د بل مؤمن ورور دی بیا وای المسلم اخو المسلم یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی صرف ورور شفقت د مهرباني سبب دا به انسان پر انسان شفقت کی مهرباني کوي انسان پر دخل باندې شفقت مهرباني کوي ظلم باندې مهرباني کوي پر حیوانات باندې مهرباني کوي اسلام صحیح انتو ولا انت برحمتك الله ظلم باندې مهرباني کوي رحم کرم دا صدقه او خیرات دا کومه صفته ده چې هغه پیغمبر علیه السلام څوک بیا لري ما دومره صدقه وکړي څوک کم کار څوک الان نشکر کوي نه شرمي چې هغه پیغمبر علیه السلام یا عبد المطلب سر او شان او سر میدان حلال ده الله د رضا په خاطر الله تعالی رونا مشاهده بیا بعض روایت کې راځي چې نس بعض جالس ترسل پورې او شام ورسېدل بیا الله تعالی بیا د رونا راځي کله اسمان دا قبول بعض روایت کې راځي چې سلسله علاوه عبد المطلب بیر نور انسان سلو شان یو راځي سلو شان بل راځي سلو شان بل راځي پر 1500 ورسېدل الله تعالی دا رونا راځي د صدقه قبول کړه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا چې عبد الله نه دی دا الله تعالی د هغه صدقه بچاو چې کوم نه خپلوان او قربان او دوستانو رحم او شفقت ذکر وکړي د جهل په تعلق د دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ويجعلون اضحيين زداركم ددو على سوق كسان زري ددو على سي انسانانو زيم اسماعيل عليه الصلاه والسلام پیغمبر عليه الصلاه والسلام نکړي اسماعيل عليه الصلاه والسلام نه چاوله واسطه حتى تسلم على بيا على ولي الله تعالى جنات التفسير تعالى اسماعيل عليه الصلاه والسلام بچاو دغه عبد الله چې پیغمبر عليه الصلاه والسلام دا قرباني کړل دا هم الله تعالی قرباني کړل لا نور بچاو عبد الله یو ورځ د مکه مکرمه په یو محفل روان په یو مجلس روان ابو نوفل یا صرف نوفل په نامه باندې سره د هغه ډېر تعلیم اخر ډېر تعلیم کړو د عیسایت په مصر دروخیت کوله نفس څنګه عبد الله رضی الله تعالی عنہ په وکتل چې عبد الله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په لاره وکتل د پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کوم نور د نبوت دی دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د پلار په ذکر اشاره نو ورلې واستصدق به التورات ورلې چې ته هاشمي خاندان دی وای علی یدل فیاصل قربانی څخه تیار شول تاسو غریبانان ملنګان وسه ذاتي بیا ماړه سره سره پک د جام جلال دنیا ټول عالمي د عیسی علیه السلام په کتاب صادق شو کې په دې کتاب کې د پیغمبر علیه السلام د نبوت راغلي او ټول عالمي على قلاوه دغه شی څه معلومه دغه شی د پیغمبر علیه السلام او ټول معلومه ستایي نو کوي وي چې تاسو عبد الله رضی الله عنه په دغه شپه په دغه ورځ باندې کړی انسان زبل اخلاق او خپل د کس معلومات حاصل کړ هوا ورسره وکړ بیا براسونه تاسو په دغه معلومات اعلی ورته چې سهار لارې ماښام لارې د آمنه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مور نوم حضرت امینه رضی الله تعالی عنها نومېده امینه رضی الله تعالی عنها نومېده دا ذکر تمام ای مؤمنان ای مسلمانان ورځ په محشر چې په محشر په میدان کې په څوک ته چې ته د چا امت یې صرف د نبي علیه السلام نبي علیه الصلاه والسلام وعیسی علیه السلام داود علیه السلام ټول یو نفس ټول د نبي علیه السلام
كتير رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتين رسول يوصلوا سلوبيس بعض الأشياء بوليس بعض الأشياء بولس رسول الله نحن كم رسول أمتين 6 رسول الله هار من جلا معلوم داش معلومات ذات أصل كي تكلم النبي عليه السلام بعد كذا النبي عليه السلام عشان كم يوم أمتين رسول عشان تدار كم جوري پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرشتو په خپل وایي چې راپېژ لازم امت دې د داسې حساب کتاب پیغمبر علیه السلام عبد الله د مور نوم آمنه الزهراء آمنه رضی الله تعالی عنها چې سکم دا راغلی د ایران عبد الله خپل کور ته ماښام خپل همستري شپه یې تېره کړه سهار چې سکم دې شي څه ورغلی چې تا ما ته ویلو چې زه له تا سره واده کول غواړم زه تیار یم وطن ما پلار سره ما مشوره وکړه ولراځي دا خو ډېره نیکه ښځه ده نیکانو خلکو ته خو موږ راکټ ته خوشامدید و مرحبا وایو چې څه کوم دې ښځې د نبي علیه د عبدالله و نیت ورتندي ته وکتل چې د عبدالله په تندي په مخ کې هغه نور نشته ولې ماښام هغه نور د عبدالله د پیغمبر علیه السلام د پلار د تندي څخه راغلی د پیغمبر علیه السلام امور نشته Ja. Wow, sie wird kein Part von so was nikah la tاسو نه ما اذا کوم شي لپاره له تاسو نکاح کوله هغه شی تعالی خپل ځان له تاسو لري ما ته نه پتا نو تاسو بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دنیا ته راغی مسلمان اسلام روان الناس نبی الاول ناس د پیغمبر علیه الصلاه والسلام در اعتق ناس کمزور امتی علماء کرام فرمایي چې کمزور امتی به څه کوي کمزور امتی به صرف دونه وایي په کال کې په میاشت په 2 میاشت په 3 میاشت به یو وار وایي چې د نبي علیه السلام درود شریف به نه وایي کلمه نه وایي وایي چې هغه نشوه شرط په ایمان کې مضبوط امتی وایي هغه په جمعه کې کم از کم یو وار په پیغمبر علیه السلام درود شریف وایي چې تر هغه هم زورور امتي په ایمان کې چې پیغمبر اعظم ته هېڅ محبت هغه هغه ورځ باندې درود شریف وایي او چې کوم انسان ټول په ایمان کې مضبوط وي هغه پیغمبر علیه السلام ته سلامونه درود هم وایي اخترین کوي د ده دپاره عمران کوي په خپل اولادو کې نومونه دا خان ملک سردار دا نوموال فلانی دا پښتو نومونه ډبرو لوټو لرګیو دا نومونه له اولادو باسي د دغه نوم محمد دی د نوم محمود دی د نوم احمد دی په اولادو کې دا نومونه راولي په لوڼو کې نومونه راولي محمدیه ده محمودیه ده فلانی احمدیه ده هغه نومونه چې پیغمبر علیه السلام صفتونه وایي هغه په اولادو کې راولي سنين ما أنا عايش في پیغمبر هم طلبوا الإسلام جابوا نور في السنة أحيان لا بلد مدرسة طلبوا الإسلام هذا الجماعة پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمائي كم إنسان طعام ورزق فقال أدرس الكوي ويقولشكين ملائكة ده أدرس مارا بس وما توايج صار لعني أمتي تطلع من الزوي تطلع من السفر كما يدرس الكوي اللهم صل على مبارك الجميع فرمائي تنبأ علماء أحناف أي ما الكرام فرمائي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لديه زي دخل مخفل أرض وإذا داركم أولي ولا كل نفسنا شيء إنسان پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقبر مباركة وروزيه مباركة ما خلق ولا الله تعالى هذا إنسان نفسه حتى ما خلق ولا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وترمى الإنسان درس الدير خالص اللهم صل اللهم بارك دير خالص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت من التقدير ولا تعالى تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما يا إله الرحمن صل على الإنسان نور من يتبع فاذكر رجال السنة على الإسلام والسلامات والشهادة والثلاث تقرأ عينك تذكر في السلوك والأمانة يا إله الرحمن السنة المسلمانات الماران
خصوصا تهذير مجلس الكتاب الخروج الكتاب القانوني تأخذ بذلك كل اشتاق الله عز وجل من ربك يا إلى الرحمن بسم الله ويا إلى الرحمن الرحيم خذ من المرام من الشهور الدار العيد الملوك يا إلى رحمنك بكل بركتها وقدرنا سيامي ترى لمود إذا صراط مستقيمة توكل وقروب وزنت نجيك بركتنا ونسكين تبغى عيش محبت فاتك بالله الساوي مسكين وتغمر عليك الإسلام مسكين كأزواج الطهارات التابعين وتبع التابعين في البيت وعلماء الكرام والكل أي ما يصاب من الله محبت مسكين شكرا لك محبت مسكين باب الجلال عبادات ومحبت مسكين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بأن حق العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين